د محکمې پاسپورت د طرفه یو ښه خبر راغلی وس تاسو په کور دننه ځان له هم پاسپورت رغولی شئ که تاسو خپل پاسپورت رینیو کوئ نو تاسو هغه ځان له انلاین هم رغولی شئ د دې نه مخکې چې به تاسو خپل پاسپورت نوی کوو نو د هغې دپاره به تاسو پاسپورت دفتر ته تلئ نو په پاسپورت دفتر کې به اوږده اوږده لیڼونه نو په هغې باندې چې دی ټایم به ډېر زیات ضایع کېدو دغه شانتې په هره تحصیل کې چې دی هم د پاسپورت دفتر نه په ضلع کې یو د پاسپورت دفتر وي په ځینو کې خو د پاسپورت هغه دفتر یې هم نو په کرایانو باندې به هم ستاسو دنیا روپۍ چې دي دا به لګېدلې نو اوس تاسو په خپل موبایل کې چې دی هم پاسپورت چې دی ځان له رغولی شئ اوس تاسو په خپل موبایل باندې چې دی ځان له انلاین پاسپورت رغولی شئ خو پاسپورت په رینیو کوئ خالي نوی پاسپورت چې دی په دې باندې نه رغېږي کم پاسپورت چې تاسو رینیو کوئ نو هغه تاسو انلاین رغولی شئ د دې نه مخکې دا د مسافرو دپاره چې بهر ملک کې کم کسانو نو هغو به خپل پاسپورت چې دی هغه به یې رینیو کولی شو یا د هغو پاسپورت په ورک شو نو خپل پاسپورت چې دی هغو انلاین رغولی شو خو په پاکستان کې دا نه نو اوس په پاکستان کې هم د دې ابتدا وشوه تاسو اوس خپل پاسپورت د خپل موبایل نه چې دی د هغې نه هم رغولی شئ خو د هغې دپاره به څه شیونو ته ضرورت راځي لکه ستاسو تصویران به پکار د هغې دپاره دغه شانتې ستاسو سره د بینک کارډ وي ځکه چې د هغې هغه پیس تاسو د هغې نه جمع کوئ دغه شانتې ستاسو سره چې زوړ پاسپورټ وي نو هلو به تاسو ځان نه انلاین پاسپورټ چې دی دا به رغولی شئ چې دا شیونه د سر نه نو تاسو بیا ځان له انلاین پاسپورټ چې دی هغه د موبایل نه نشئ رغولی د هغې دپاره بیا تاسو دفتر ته ځئ نو د دفتر نه به خپل پاسپورټ نوی کوئ که کم کسان دفتر ته ځئ او خپل پاسپورټ رغئ نو انلاین پیس چې دی تاسو هم جمع کولی شئ په هغې باندې الریډي زموږ ویډیو چې ده په یوټیوب چینل کې پرته ده که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکئ او داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ